شوی دی نو په دې سټیج باندې زموږ سره د پی ټي آی ډېر تکړه ملګري ناست دي چې مخکې ستاسو د دې بودکړې تحصیل ممبر باز خان چې هغه بیا د دې هاوس اپوزیشن لیډر و اوس د هغې په ځای باندې زموږ ډېر زیات قابل احترام او زموږ ورور شاهد خان اپوزیشن لیډر دی او ډېر ښه کردار ادا کوي په دې هاوس کې خپله خبره ښه ازادانه طور پر کوي خو زه خصوصا تاسو ځوانانو ته دا وایم چې زموږ په دې کور کې یو فیصله کړې ده چې دا یو هاوس دی دا یو کور دی په دې کې که څوک د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي موږ ته د یو لاس ګوتې دي موږ ته باقي لاندې باندې نشته موږ ته یو شان دي که د فنډ مسلې راځي انشاءالله کوشش به کوو چې موږ تاسو ځوانانو ته دا نور نه لږ زیات درګو کې تاسو نه وي راغلي وخت سره کم دی انشاءالله کوشش به کوو انشاءالله تاسو له موږ سره زیات درکړي دویم تاسو ډېر په ښه موقع باندې راغلی چې نن موږ سره کوم سیوینګ پاتې شوی دی هغه سیوینګ تقسیمو نو تاسو به لاړ شئ خپل وډګرام یون کونسل او ګلپدین کونسل کې څومره سیوینګ پاتې شوی دی نن پې خپل سکیمونه ورکړئ هغې چې څه کیسه ده هغه به تاسو خپل سکیمونه نن نه ورکړئ چې په هغې باندې موږ ټي ډي څو کار دی روان کړو انشاءالله زه اجاز خان انتهایی مشکور یم ډېرې په تفصیل سره خبرې وکړې او موږ په علم کې خبره راوسته چې دلته کې زیاته مسلې دا دي چې دا 19 یون کونسل نمایندګان ناست دي او دا هغه کسان دي چې دا الیکټډ خلک دي د دوی شاته په زرګونو خلک ولاړ دي وکړي ورکړي دي سوال دا پیدا کېږي چې کله موږ الیکشن په ورځ باندې که هغه صوبایي اسمبلي الیکشن وي که مرکزي الیکشن وي که ډسټرکټ یو که تحصیلي خو چې کله یو فرد یو ووټر لاړ شي او خپل ووټ ورځوي نو په عین موقع هغه ته وویلی شي چې بهی ستا ووټ دلته نشتي فرض دا که زما د سلامپور یون کونسل ووټ وي هغه به وایي چې ته لاړ شه بلوګرام ته لاړ شه یا وډګرام ته لاړ شه او یا مینګوري ته راشه نو هغه غریب په موقع باندې ګرځي نو دا د الیکشن کمیشن د پاکستان د طرفه ما خیال دی 13 تاریخه پورې تېر شوي پورې چې ما خیال دی یو 13 پورې ټایم و اوس پکې ایکسټنشن میلاو شوی دی 2 میاشتې تقریبا یو نیمه میاشت پاتې ده زموږ سره 28 فروری پورې ټایم دی نو هغه خلکو ته اطلاعګانې ورکوي په جوماتونو کې ووایئ لاندې ویلیج کونسل ممبرانو ته ووایئ چې بهی که د چا په دغه کې فرق وي هغه د مهرباني وکړي او هغه د الیکشن کمیشن دفتر ته لاړ شي او هغه یې خپله پته صحیح کړي او که کوم ځای اوسېږي چې هغه پته وکړي چې هغه ووټ کم از کم په هغه ځای کې دا ډېره ښه خبره ده داسې موقع بیا نه راتله نو دا ډېره ښه خبره ده دا وکړه دویمه خبره دا هم خلک په موقع اکثر وکړي چې یاره زمونږ 2 سکولونه جاینټ دي د فیمیل او میل دلته مشکلات دي نو د هغې لپاره هم تاسو تجاوز ورکولی شئ باید دلته دا مسله زموږ سره موضوع ځای پر شته چې د میل اخوا شي فیمیل دېخوا شي نو د هغې لپاره هم خپل کونسلونه درخواستونه ویسئ او داسې ځای وښیئ چې هغه دود هم قابل قبولي چې هغې دا مسله بیا په الیکشن په ورځ باندې نه وي چې په یو دروازه باندې هم زنانه ننوځي او هم نارینه ننوځي دا ډېر مشکلات دي نو دغه هم تاسو ته یو ښه چانس دی او ټایم درسره شته چې هغه مطلب دی تاسو یو پیره بیا چې کوم دی نو لاړ شئ خپل هغه وکړئ زه زمونږ د WCC زمونږ CEO محمد شیدا خان راغلی دی موږ به دې پروګرام ویډیو اعلان به کوو موږ به خپل الیکشن کمیشن مشرانو څخه او بیا به د سره موږ یو میټینګ کوو موږ تېره میټینګ کې تاسو سره واده کړې وه چې دی پېښور ته روان و ډېر په ایمرجنسي کې نو دا خبره مو پاتې کړې وه په هغې به لږه غونډه خبره کوو نو زه یو ځل بیا د خپل نویو ملګرو ته بیا مبارکباد ورکوم او د کونسل نه د 2 قراردادونه کوم چې دغه راوړل د ډاکټر صاحب هغه CEO صاحب هم ناسته CEO صاحب قرارداد دا راغی چې په 26 جولای باندې زمونږ د WCC او د TMA اګریمنټ شوی دی هغه اګریمنټ نه تاسو لګېدلي او هټ کې چې کوم دی تاسو هغې نه مخکې دغه راغونډوئ بلونه راغونډوئ نو موږ یو متفقه قرارداد دا پاس کړی دی چې یاره هغې وخت کې تاسو ته کوم ځای نه په کم ډیټ کې تاسو ته هینډ اوور شوی دی د هغې نه مخکې تاسو مهرباني وکړئ تاسو چې کوم دی هغه بل پسې مه ګرځئ هغه بل پسې ګرځئ چې کوم تاسو ته حواله شوی د هغې نه بعد تاسو چې کوم دی خپل دغه راغونډولی شئ منظور دی دا دویم زمونږ د سیوینګ لپاره دی او د بجټ لپاره دا پاسپورټ غواړي د کونسل نه چې زموږ سره کوم سیوینګ دی ټولو کونسلرانو ته خواست دی چې په 2 ورځې کې دننه چې کوم دی خپل سیوینګ ورته وګورئ په اکاونټ کې وګورئ او د هغه سره وګورئ د هغې خپل سکیمونه ورکړئ سره زموږ د نوي ممبرانو صاحبانو ته هغو ته هم خواست دی چې یو د وډګرام سیوینګ دې وګوري او ورسره دې د ګلقدیر سیوینګ وګوري چې په هغې څه سکیمونه ورکول غواړي چې په هغې خپل سکیمونه ورکړي
زه یو ځل بیا زمونږ د اجاز خان شکریا ادا کوم دونه به ضرورت خط ورکوم موږ به خپل میټینګ لږ غوټې مخې ته کوو چې موږ د شیراز سره لږ څه خبرې کوو